الحمدلله ستاسو د مدرسه دارالعلوم قاسم العلوم اولنې سالانه پروګرام دی. موږ تاسو په یو ډېر ښه جذبې او ولولې سره ټول ملګري دلته راغلي یو. لهذا د مدرسې د منتظمینو د محتمم صاحب او د ملګرو د طرف نه تاسو سره اعلان کېږي. په هغې باندې انشاءالله موږ تاسو د شروع نه اخره پورې عمل کوو. انشاءالله الله تعالی به زموږ ستاسو دا پروګرام کامیاب وکړي او الله به یې قبول کړي. اوس ټولو ملګرو خدمت کې درخواست دی چې باقاعده د پروګرام افتتاح شوې ده، تلاوت د قرآن پاک شوی دی، نعت هم وویل شو. اوس په زموږ ستاسو په دې مجلس کې زموږ دې مجلس ته زموږ مهمانان ګرامی حضرات علماء کرام هغوی تشریف راوړی دی. انشاءالله هغوی به موږ تاسو ته د عظمت قرآن په حوالې سره او د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د تحفظ ختم نبوت په حوالې سره انشاءالله هغوی خپل ملفوظات انشاءالله ارشاد فرمایي. ټول ملګري انشاءالله توجه د ذهن سره کښېنئ. دا څومره ملګري چې دلته په مدرسه کې موجود دي یا غیر چاپېر هغوی زموږ د اواز اوري کورونو کې دي، هغوی ټول خدمت کې درخواست دی پنډال ته تشریف راوړي. کم ملګري موږ سره به په سټیج باندې د علماء کرامو نه د مهمانانو کرامو نه علاوه هغوی تشریف فرمان دي. کلیوال ملګري څومره چې دي هغوی دلته تشریف فرما دي. د هغوی خدمت کې درخواست دی چې کته پنډال ته تشریف ورسي. زه اوس بلا تاخیر زموږ ستاسو په مهمانانو کرامي کې زموږ ستاسو مهمان حضرت مولانا محمد ناصر صاحب چې د هغوی تعلق د مردان د دوبي کلي سره تعلق ساتي او د جامعه دارالعلوم حقانیه فاضل او زموږ د مولانا معتصم صاحب استاد محترم دی او هغوی سره تعلق دی. زه د خپل مجلس کې هغوی ته په راتګ باندې هرکلی وایم، هغوی ته خوش آمدید وایم، اهلا وسهلا ورته وایم او بیا هغوی ته درخواست کوم چې زموږ ستاسو مهمان ګرامی حضرت مولانا محمد ناصر حقانی صاحب هغوی میک ته تشریف راوړي او د دې مجلس دا پروګرام چې کوم دی په خپلو ملفوظاتو سره منور کړي. نو زه دعوت سخن ورکوم حضرت مولانا محمد ناصر حقانی صاحب محتمم دارالعلوم تعلیم القرآن دوبی مردان، حضرت مولانا محمد ناصر صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زمائی رکھنو
अल्लाह रब्बुल इज्जत पटोल कायनात के इंसान दटोलना अशरफ दटोलना आला दटोलना अफजल दटोलना खुले दटोलना मजेदार दटोलना हसीन दटोलना आकिल और दटोलना पर तहरीक की आला जोड़ कर खलका फसव्वाका फअदलका फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक दसे मजेदार जो करे कि टोल कायनात सके पलकुनो नूर राहुल का पलकुनो स्पोगमेरा मखामख का पलकुनो स्तूरी रावाला पलकुनो ज़्मके आसमान रावाला द इंसान ने यो गुते कोरे तनरस नु कीमती अल्लाह रब्बुल इज्जत दटोलना आला इंसान पैदा करे कायनात की जिसदी दा टोल पटोल अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान ने पैदा करे नूर अल्लाह रब्बुल इज्जत जान ने पैदा करे लग सोच कवे च सरे राशि और सोई न सोच पकवे खा खपल वक्त पर कीमती को او کم کس چې دلته خبره کوي نو لږ په غوږو مو تږدو په سوچ پې اورو او د عمل په نیت پې اورو انشاءالله او ځان به محتاجه ګڼو وینکې محتاج اورېدونکي محتاج زما عزتمنو کائنات کې چې الله څه پیدا کړي دي دا هر څه الله انسان له پیدا کړي ځان له نه دي پیدا کړي نور الله رب العزت ځان نه پیدا کړی دا انسان له پیدا کړی سپوږمۍ الله رب العزت ځان نه پیدا کړی دا انسان له پیدا کړی او په کومه ورځ چې پیدا کړی تر اوسه پورې نور سپوږمۍ ځمکه په زرګونو کاله وشو یو سکند د خپل عمل نه او د خپل ډیوټي نه غافل شوی نه دی داسې تابعدار دی لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون یو شی په خپل مدار کې یو سکند هم فرق نه راځي اسمان الله کله پیدا کړی یو معمولی ہوتا کہ فرق پکنے راغلے اور انسان پا خدمت کے لگے دے زمکا اللہ پیدا کرے اور پا زرگونو کالا وشو یو سکنڈ پا کہ فرق نہ راغلے اور انسان پا خدمت کے لگے دے کلتے میوے روگاسی کلتے سبزے روگاسی اور کلتے فصلو روگاسی اور کلتے نور فیدی علی یو سکنڈ غافل شیر نہ انسان زمائی عزتمنو د دې ټول شیزونو قیمتي دی اور زما خبر یاد ساته قیمت پس لګي قیمت ته یو شي پس لګي د اسمان قیمت ولې کم دی د ځمکې قیمت ولې کم دی د سپوږمۍ د لوړ قیمت ولې کم دی په زرګونو کاله وشو په زرګونو کاله وایي اور انسان شپیته کاله عمر دی اور یو انسان 15 منټه راواله او دا ټوله دنیا بل خواته 15 منټه ملاډي وي د یو انسان د ژبې نه یو سبحان الله وتل د انسان د ژبې نه یو سبحان الله وتل دا واسمانه او دا وزمکه وما فيهما او پدې کې چې سړي دا د انسان د ژبې د یو سبحان الله ته نرسي دا دومره قیمتي خو زما عزتمنو یاد ساتئ قیمت چې پسې لګي هغه شی ختم شو قیمت ختمېږي قیمت چې پسې شي لګي هغه شی ختم شو قیمت ختمېږي قیمت په مقصد لګي قیمت په کار لګي تاسو به کتلی په یو
फौज के जर्नल ने और फौज के अस्पाइन ने, अस्पाइन इंसान ने, जर्नल इंसान ने, पासपाइयों पर जर्नल की परहेसियत इंसान इस फर्क निश्ता वो गुना पोजा जबा खलास पे बिल्कुल योशान की कीमत की मकसद की दस्म के और आसमान फर्क थे द जर्नल और द अस्पाई दक करेंगे हमारी जुत्तों का खबर याद साथे द मुफ्ती साहब ज़ैनुल आबिदीन से कहे इंसान जब इंसानियत पे आता है फरिश्ते से ऊपर चला जाता है और इंसान जब इंसानियत को खो बैठता है कुत्ते और खिंजीर से नीचे चला जाता है। याद साथ चित्र पर इंसानियत और पखपल मकसद और सरच अल्लाह पैदा करे उमाद बांधे फरिश्ता का लड़े लाने पाती की और चिकन पल मकसद ने प्रे खोद उम्दक का इंसान है उम्दक का शेर है वो चिकपल मकसद ने प्रे खोद नुकल अनआम बल हुआ अबल उम्दक का इंसान तो वो चाहता नहीं कल अनआम पशान नसारूदी और अल्लाह बल हम अबल नसारून हम पकड़ली सारी तक हुआ चिमजा नुनजी चिवी किसी नोदरेगी चिवो किसी खुराक लजी चित्ते किसी नोबो लजी जान गलत ज़हन बच गई इंसान ची गुमराशी और इंसान ची इंसानियत प्रीरी ये खराब ज़हन पकड़ लजी दे बटिंगे दे मंडवई बल हम अदल दे न ब्या पखम पुएगी न पबद पुएगी न प फायदा पुएगी न प नुकसान पुएगी तक का जबूंगा हाल ले पखदे कसम कुमुम पखपल फायदा पर नुकसान पुएगी तबे चिमोली से प फायदा पर नुकसान खोड़ू की पुएगी आओ काका प फायदा पर नुकसान खोड़ू की पुएगी खुदा दुनिया पर फायदा पर नुकसान मुंग आखिरत पर फायदा पर नुकसान न पुएगू चाहे आखिरत फायदा और नुकसान सत होई मुंग सिर्फ का दुनिया फैले तो फायदा वालू और तो नुकसान वालू पखदे कसम दूर दुनिया फैले ना होने का दादा आखिरत दूर फैले तंगरसी दूर दुनिया मुसीबतुना परेशाने लका मिसाल दयो सड़ी प्लारम मरशु मोरम लशवा खजम लशु बचीम लशु मालम लड़ जयदादम लड़ हर सो स्तरगु कार प्रेखो वगुने कार प्रेखो जबे कार प्रेखो बेना सुने कार प्रेखो बिल्कुल तने तनहा शो तो दुनिया कबू अंदर पास रवा जवा पखदे कसम करे सर कदम सख्त तरसी मुंगा परेशाने पेजन न परेशाने से तो हुई मुसीबत ने से तो नो दा पल जिंदगी मकसद दा पेजंदल हर इंसान हर जनाना हर नारीना लाजिम दी जसला पैदाइम जमा दुनिया की मकसद सरे जज अल्लाह जर्नल पैदा करे आया जसकार लगाने जमा पैदा पर सकिला और नुकसान पसके दा करे हर इंसान लपे जंगल पकार दी और अफसोस द कचात नाना तर पीएचडी पूर टूल किताबुना वाला जमाना खबर करे और ऐसा से खबर न को करे हां लग सोच कवा कि मौलवी साहब रागे और कम उलमा से राजी और दल त खबर के लग सोच करे द कचात नाना वाला तर पीएचडी पूर टूल किताबुना का और यो किताब उन वाला जमात जिंदगी आलमी सवाल जमात जिंदगी द टूरन मकसदी सवाल द टूरन लाजिमी सवाल हजरत इंसान सदा पैदा दे पखदे कसम टूल किताबुना खामोश थी मुंगले वरो तो स्कूल ना खालू सबकुना खालू द टूरन अवलनी सवाल ले साहिबत दुनिया ने सदा लागले दा दुनिया सदा पैदा ला दा सारटी की उले मा खामती की उले गर्मी अखनी उले राजी दा लुआ उले राखीजी दा इंसान दुनिया ने सदा लागले दा तो फायदा सके और नुकसान सके दा किताबुना खामोश थी मुंगा सिर्फ पर दुनिया पूरी टोल पैगंबरान चे लागले आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वाला जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी द टोल द मेहनत मैदान हजरत इंसानों
صرف انسان باندې محنت وو مونږ په انسان محنت پرې خورلې په شذونو محنت شروع کړې شذونو اسمان ته رسول انسان زمکه لاله مونږ وایي انسان ترقی وکړه لکه سوچ کو مونږ انسان ترقی کړ کنه مونږ وایي انسان په خر او په اس ګرځېدو ترقی وکړه په جاس کې ګرځي په ګاډو کې ګرځي انسان ترقی وکړه ها په لوړو بلډینګونو کې ګرځي انسان ترقی وکړه او لوی ساينس الله انسان تنزل کو انسان په قتل تاسو په ترقی پوهیږئ انسان د الله د رسول په وخت کې په پیکو په ترقی په اعلیو شیزونو ترقی وکړه اوس په باندې محنت شو اوس په اسمان کې الوزي پسیمونو او په اوس په عمل شو محنت شو لوی بلډینګونه انسان په قتل انسان د صحابه په دور کې په ترقی و پیری صحابه او تابعین د سمندر د پاسه تللی چې کله انسان په ترقی راشي ساينس صفر لرشي او کله چې انسان ترقی پری ساينس اعلی ښکاري د انسان په ګوتې باندې سپوږمۍ دوه ټوکړې شوې ده د انسان په کوم اس چې سور دی د اس سپین نه دي لاندې شوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په یو سفر کې صحابو سره روانو امیر صاحب ورته وایي مخامخ خوړ راغی او د غر والا خوړ دی غر کاڼي پکې دي تیز اوبه دي او هېڅ نشته وایي په دې به پورې وځو صحابه ته موږ سره خو څه نشته وایي دوه رکعته نفل زه ته د انسان ترقي او موږ ترقي کړې او په تنزل هم کړی وایي دوه رکعته نفل وکړې موږ کې خو ګناه کبیرې والا نشته وایي نشته وایي ستاسو نه بلکې ستاسو د سامان هم زه ذموار یم ستاسو نه بلکې ستاسو د سامان هم زه ذموار یم نو چې کله پورې وته یو ملګري د کتو دپاره خپله لوټه اوبو کې وغورځوله چې پورې وتل نو امیر صاحب ملګرو ته وایي وایي لکه چا نه څه ورک شوي خو نه وي یو ملګري ورته وایي امیر صاحب زما نه لوټه ورکه شوې ده ښه راشه د خوا خوا کې چې کوم لوټه پرته ده خپله لوټه دې وایي په خدای قسم دا ټول شیزونه به ستا تابع خو چې کله ته د الله تابع شي یا عبادي انت تريد وانا اريد ای زما بنده یو ستا خوښه ده او یو زما خوښه فاذا فعلت فيما اريد فعلت فيما تريد څه چې زه غواړم هغه ته وکړو زه به هغه څه کوم چې څه ته غواړې دا مونږ د الله غوښتل د الله خوښه پرېښودې ده په خدای قسم ځکه په ګډوډو سره یو ته د الله شه چې دا ټول هر څه ستا کېږي او که نه کېږي انسان په ترقۍ هغه وخت کې و په معمولي لاس اوچتې ګوره صحابه راځي دا واقعات تاسو اورېدلي عمر رضی الله تعالی عنہ د صحابه را وچ را بلکل او په لاره لوی باران و صحابو ته وایي ولې لکه تاسو باران په تاسو رانغی باران په لاره نه تاسو خو بلکل وچ رالی ورته وایي عمر رضی الله تعالی عنہ باران خو ډېر زیات و خو مونږ سره سورلی او سامان ډېر کم و مونږ دعا وکړه چې الله ډېر چاپېر باران دی او که مونږ باندې باران شو ډېره ګرانه به شي نو صحابه راغونډ شو دعا وکړه اللهم هو علینا ولا علینا یا الله ډېر چاپېر یې وروې خو په مونږ یې مه وروې وایي ټول باران ورېده او مونږ وچ را روان وو ساینس صفر له لارې باران دی یقین ساته کو د الله سره مونږ تعلق اسلام او ساینس ولې خلاف دی خبرې مونږ په دې نه پوهېږو اسلام د مسلمان تعلق الله سره ساتي او ساینس د الله نه تعلق کټ کوي په شیزونو راځي چې ګاډي وینو ته به ورسې چې جهاز وینو ته به ورسې چې ټوپک وینو ته به وکړي چې فوج وینو فتح به وکړي چې طاقت وینو ته به چې کوم دی فاتح شي او ته به غالب شي او الله دین سره وایي چې نه کولو والا ذات څوک دی خالق څوک دی مالک څوک دی دا یقین دی الله زمون په زړه کې راولي دا یقین چې کله زړه ته راغی زما عزتمنو دا غیر ټول یقین کټ کوي ځکه زمونږ اولنی کور چې لا اله د هېڅ چا نه هېڅ نه کېږي هېڅوک هېڅ نشي کولی د یو تمانچې نه واله تر تنباکو پورې
مشرق نه تر مغرب پورې شمال نه تر جنوب پورې د یو سپای نه تر ټول فوج پورې د هیڅ نه هیڅ نه کیږي لا اله تنها یو د الله نه کیږي دا ایمان مطلوب دی دا ایمان سره دا مهنت غواړي زما عزت مونږ دا په یو ورځ کې نه کیږي چې ماشین نه خو نه باسه خو د جنید بوخاري رحمت الله علیه راو باسه څه نه کیږي دا تاسو چې بزرګان ګوره او دا ځان ستړي کړي او د الله سره تعلق جوړ کړي دا په یو ورځ کې نه کیږي والذین جاهدوا کم کسان چې مال جان وخت روز شپه ځواني خواهشات خوښه امیدونه ارمانونه دا ټول په ټوله د الله په دین باندې قربان کړي لنهدینهم سبلنا یو لارو ته نه ښیي لارې ورته ښیي لارې خو لاول نه قرباني غواړي نو دا خو به پېژنو دنیا له سره راغلي پېژنو خو به نه به پېژنو نو مونږ لاول نه څه وکړو ماشوم په کچات نه کې داخل کړو وکیلا نو کور کې ورته پلار وي ته به ډاکټر جوړېږي څه به جوړېږي ډاکټر نو چې سکول ته راشي هلته ورته ماسټر صاحب وایي صاحب ته به ستاسو به څه جوړېږي وایي څه به جوړېږي وایي ډاکټران به جوړېږي نو د درېو کالو ماشوم په ذهن کې واچوي چې زه به ډاکټر جوړېږم الله دې مونږ معاف کړي چې کالج ته لاړ شي نو پروفیسر صاحب ورته وایي ته به ډاکټر جوړېږي نو هغه وایي که زه ډاکټر جوړ نه شم نو زه تباه شم که زه انجینیر او پایلټ جوړ نه شم نو زه تباه شم هغه ځان له د زندګۍ مقصد همدغه جوړ کړي دا د دنیا پیتې دي الله دې موږ د آخرت په پیتو پوه کړي پیتې پېژنې دا د دنیا درجې دي د دنیا درجې په دنیا کې غورځېږي تاسو چېرته کتلي دي چې د لوی سپیشلیسټ لوی ډاکټر چې کله مړ شي نو خلک څه وایي ډاکټر راواله انجینیر صاحب راواله مړ دی صدر صاحب وزیر صاحب چا ویلي چې دا مړ شو راواله مړې راواله مړې هاي هاي د دین پیتې دا تاسو چې کوم بازار جوړ کړی او دا کوم رنګینۍ چې ګورئ دا د دین پیتې دي د دین پیته چې ځان ته ولګي په خدای قسم کوي څوک ته نه لرې کولی شي او د دین پیتې به زه ووایم چې کله تاسو خپل بچو ته وګورئ الله على الارائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك پتختونو بناستی پتختونو حسین بناستی اعلانات پکیږي ګوره جی الله رب العزت پر ټول خلق ځان ته کې ودرېږي بیا به الله اعلان کوي ځان لږ پوهوي موږ په دنیا پوهېږو موږ په آخرت ځان نه دی پوه کړی ټول په ټول خلق د آدم علیه السلام چې څومره بچي دي دا به الله ځان ته مخې ته ودرېږي کافر به پکې هندو به پکې سکھ به پکې مجوسی به پکې مسلمان به پکې ټول خلق پکې او اعلان به وشي وامتازوا اليوم ایها المجرمون جدا کېږي به دلته خو په کلي کې هر قسمه خلق دی دلته خو په ملک کې هر قسمه خلق دی هلته به جدا جدا کوي او بیا به اعلانات کېږي درې قسم خلق به جوړوي لږ سوچ کوئ یو خلق بغیر حساب کتاب به جنت ته ځي بغیر حساب کتاب به چېرته ځي لکه او یو قسم خلق به بغیر حساب کتاب جهنم ته ځي الله کافر سره حساب کتاب نه کوي الله کافر سره حساب کتاب حساب کتاب خو مسلمان سره دی کافر سره حساب کتاب نشته چا چې کلمه نه ویلې هغه لپاره ترازو نشته بغیر حساب کتاب جهنم دی او بغیر حساب کتاب جنت والا اعلانات کیږي عین العلماء بیا به ګورئ چې یو زوی خو مې عالم جوړ کړی عین الحفاظ حافظان کوم ځای دي هلکه ډاکټر خفه کېږه به نه ګورې ښه د دنیا ډیګرې دي نو تا ته مونږ وایو که نه ډاکټر صاحب وایو که نه وایو
نو ته څنګه خپه کېږې موږ تا د ډاکټر صاحب نه وایو ستا فیس داخلي او که نه داخلي داخلي او که نه ته څنګه خپه کېږې انجینیر صاحب ته نه وایو صدر صاحب ته نه وایو نو مه خپه کېږه تا د دنیا ډګري اخیستې وي او په دنیا کې تا ته مخکې وروسته خلک منډې وهلې نو ته څنګه خپه کېږې نو أين الحفاظ أين المؤذنين أين الشهداء أين الصالحين اعلانات پکېږي اعلانات ښه او خلک به جدا کېږي جدا کېږي جدا کېږي افسوس پکې چې لکه د وزراو اعلان خو نه شو د صدرانو اعلان خو نه شو د ډاکټرانو خو نه شو دا خو د چونو وشو دا د چا وشو موږ ورته څه وایو وایي دا خو د چونو وشو الله دې معافي وکړي تا ته به د چونې پته ولګي ښه چې چونې څه ته وایي طالب څه ته وایي پته خو افسوس یوم یتذکر الانسان وعنا له الذکر پته که وخت کې به انسان ته پته ولګي خو وعنا له الذکر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتي یا الله څه خو مې کړي وي فرعون ته پته ولګېده ښه فرعون چې څنګه ونیسو یاد ساته شیطان د سړي نه په کوم ځای کې منډه وایي ښه د جنګ بدر ته چې کله کافران راتلو نو شیطان د یو قبیلې د سردار په شکل کې راغی او د دې کافرانو د سردار له لاس ورکړ چې زه سره مه خفه کېږه او زما سره دومره چې کوم دي خلک راغلي دي هغه هم ډاډ شو چې ښه شیطان خو هغه ته پته نه وي دا شیطان دی خو چې کله شیطان ورو مخکې شو مخامخ یې فرشتې ولیدې چې دا خو فرشتې راغلي دي 1000 فرشتې 3000 فرشتې 15000 فرشتې راغلي نو چې کله فرشتې ولیدې نو شیطان د لاس داسې کړ او منډه ووهله وایي تا خو مونږ پرېښودو وایي زه چې صحیح نم که نه دا تاسو نه یې نو فرعون سره و خو چې کله د الله عذاب یې ولید نو فرعون نه منډه کړه نو چې منډه کړه فرعون نه انی آمنت برب موسی و هارون اوس ایمان راوړم نو چې اوس ایمان نشته نو انسان ته به پته ولګي د عزتمنو خو عنا له الذکر په دغه وخت کې پته هېڅ پروا نه نو اعلانات پکېږي ښه خبرې ته خو غوږ دی که نه اعلانات پکېږي نو حافظان علماء صالحین شهداء على الارائک ينظرون تختونه به لګېدلي خاص شي یو عریکه وي یو سریر وي هلکه تاسو چېرته ناوې کټ جوړ کړی د ناوې کټه تاسو دې لکې ناوې کټ جوړوئ د پاسه نه چې بړلې کېږي هغې ته عریکه وایي کټ پلې بړلې شوي حافظان علما یا تاسو چې ورته طلبا وایې دی به په بړلې تختونو باندې ناست دي په کومه ورځ خبرې داسې ورځ به وي په خدای قسم چې نفسا نفسي هر سړی به په خپل نفس کې وي چې یا الله زما به څه کېږي په اکه ورځ به دا طلبا دا علما دا حفاظ دا صالحین دا نیکان خلق دا به الله په تختونو کې نه تعرف فی وجوههم نضرة النعیم مخونه به پرتېږي یسقون من رحیق مختوم مهربن شراب به پې پلاویږي مزې به کوي او څه الله څه اعلان کوي خبرې الله وایي اے خلکو فلیتنافس المتنافسون اے منډو خلکو اے مال لګونکو اے ځواني لګونکو اے د ځان نه خولي وباسونکو اے د ځان نه وینې وباسونکو فلیتنافس المتنافسون په دې کې سیالي وکړي مونږ بار ولته الله دې معافي کوي تاسو هم بار ولته بچیږئ که نه خفه کېږئ مه بونیر والا مونږ بار ملک ته راغلي یو مونږ په بار ملک کې بار ملک ته ځو هلکه ته بار ملک ته نه راغلې مونږ بار ملک ته راغلي یو مونږ په بار ملک کې بار ملک ته لېږو بار ملک ته راغلې ځان له خپل کلي نه کار وکړه ستا کلي کوم دی خبرې مونږ خبر نه مصیبت دا دی په خدای قسم کو مونږ د ځان نه خبر یو مونږ له شیطان ستنې والي دي ته چېرته نشې ستړي له ورشه نشې ستړي ده
سترګې کار کوي، غوږونه کار کوي، ژبه کار کوي، دماغ کار نه کوي. د نشې ستنه چې یو سلسله د شیطان وي، بیا سړی په ځان نه پوهېږي. دنیا نشه ده. حب الشيء يعمي ويسم، حب الدنيا يعمي ويسم. د دنیا محبت انسان لند او کور کی، نه پلار ښکاري او نه مور، نه مشر نه کشر. د دنیا محبت چې کله زړه ته راغی دی انسان لند او کوري، دته څه ښکاري نه، دی صرف دنیا ایني. زما عزتمنو دا نشې نه ځان لرې کول غواړي او ځان د آخرت جوړول غواړي او زه درته بهترین آخرت وښیم. هی په دې خو پوهېږې که نه، خفه کېږو به نه. ګورې ښه عالم مولا چې خو طالب جان یم، مولا د خلکو مور او پلار وي. مولا څه لکه او مور او پلار سړي ته سخته خبره کوي نو ښه عام سړی نه ښایي. نو مولا مور او پلار وي، مور او پلار په سړي خفه کېږي. هلکه دنیا کې تاسو ولې دا خلک ملیشیا ته لېږئ؟ هسې ما ته دا ووایه، زه په پښتو کې پوه یم. کاکا دلته چې لږې ګټي نو هلته ډېرې ګټي. داسې نه خو نه ده. سره زه ته خدای قسم د ټولو نه ګران کار سوي په دنیا کې مسافري، د ټولو نه ګران کار. زه انسان وځه او شپې 10 بجې راځه، خو چې خپل بچو نه راځې دا اسان کار. دا څه کار دی؟ خو چې مسافري ما لږه ډېره کړې ښه، خو د دین دپاره مې کړې. شکر الحمدلله د دنیا دپاره روز هم مې وتی او د دین دپاره چې د 4 کالو منو وتی منو بس وتی منو. د ټولو نه ګران کار سره دا مسافري. خو دا مسافري په دې کې ګوره ولې کوو؟ پیسې ډېرې. نو ته په دې پوهېږې کاکا چې یو ادنا سړی 10 زره ګټي د میاشتې، چې لږ خټېږي نو 20 ګټي، 30 ګټي، لږ ګټي، کروڑ ګټي. ګټي که نه ګټي؟ هلکه داسې خلک هم شته چې په ورځ کې کروڑونه ګټي شته. نو خو دا انسان دی هغه هم ګټي ده، فرق پکې دی که نه ګټي؟ د ځمکې د 100 کسانو غونډه ګټه راوځېږه او داسې خلک شته چې په ورځ کې ګټي. نو چې په دې پوهېږې د آخرت په ګټه نه پوهېږې، د آخرت په ګټه داسې خلک شته چې د 100 کسانو د آخرت ګټه سړی په ګنټه کې ګټي. الله دې موږ د آخرت په ګټه پوهېږو، د آخرت په ګټه. نو د آخرت ته ګټې. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. دا غنه ښکلی عمل الله وایي، ښکلی عمل بل نشي کېدی چې خلک چا ته رابلي؟ الله ته رابلي، د الله دین ته رابلي، قرآن ته رابلي. دا غنه لوی عمل مخ په دنیا نشته. دا خلک دا مدارس څه ته وایي؟ مدارس څه ته وایي؟ مدارس وایي ماشومان قرآن ته رابلل، حافظان جوړول. دا کارخانه ده ښه. بله ورځ یو کس عمل خبره کوله ما ورته، مونږ ساده یو، ستا په کلي کې هوښیار څوک یې؟ مې خبرې مې ستا په کلي کې هوښیار ستا د جومات امام دی، خو که ته پوهېږې او ما سره د مولیانو کارخانه، زه مولیان جوړوم. په دې پوهېږې؟ زه مولیان جوړوم. مونږ ته داسې ساده ګل مه ګوره. خو مونږ د دنیا په ګټه د خدای نه پوهېږو. په خدای قسم چې کوم سړی د آخرت په ګټه پوه شو، دنیا ته د خپو نه راځي، دنیا ته د سره راځي؟ خپو نه راځي. خو چې کوم سړی د آخرت په ګټه پوه شو، نو خبره مې درته دا کوله چې د دنیا ګټه هم لږه او ډېره وي، د آخرت ګټه هم لږه او ډېره وي. په سبحان الله هم الله آخرت ورکوي، په الحمدلله هم ورکوي، په مونځ هم ورکوي، په تلاوت هم ورکوي. دا چې نه ورکوي. خو کومه ګټه چې په الله په آخرت د الله په بللو ورکوي، د الله طرف ته خلک رابلل، د دې نه لوی آخرت په بله کار نه جوړېږي. ګورې خپل مال او یا لکه مونږ د چا یو، زمونږ مثال د چا دی خبرې؟ ماشوم له 100 روپۍ ورکړه او خپلې پیسې ورکړه، بیا ورته یې بچې ما له 10 روپۍ راکړه، وایي بابا نه درکو. زمونږ مثال هغه دی. الله مال راکړ، مال چا راکړی؟ لکه دا جان چا راکړی؟ وخت چا راکړی؟ ځواني چا راکړی؟ او الله وایي مال راکړه. مونږ د الله زندګي الله له نه ورکوو،
الله راستنا الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله ما استعمال استاجان استحسو دار جنت فبلك أغسطي منذ وركورة تيار نيو ألك زمون دا مال جان نچانے نو تیار یکو نہیں تیار بس پلا خبر ختمو یو خبر تکو خپل بچون بینت تکو او خپل ځان لا د اخرت کې دیو لګوي په خدای قسم کو څوک دې نه لړکاوني شي څوک دې نه شي لړکاوني او په جنت کې به محافظ په جنت کې به معلم په جنت کې به موزني په جنت کې به هغه پیټه کاته لګېدلي چې کوم په دنیا کې ځان ته ولګوله هغه به ستا مقامي هغه به ستا ځای نو یو خبره تکو دا لازم کې یو استغفار څه شی لکه د ټولو ګناهونو په دې ناسته ناسته فایده هم دا کوي ښه چې په دې ناسته ناسته موږ د ټولو ګناهونو توبه وباسو چې الله په دې ناسته ناسته زه د ټولو ګناهونو توبه وباسم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الله سوي خبره غفرتك ولا ابالي یا بندا ما توبه اخلي او اس پروانه کو التائب من الذنب كمن لا ذنب له تان ګناه کړی نه او د نن نه بس آت کولی چې زما مال زما جان زما وخت زما بچی دا نه چالي الکه تیار یې کو نه تیار انا زه مطالبه کوم مطالبه کوم د جهنم د کتار نه با لنه توین دا حافظان خپل ماماګان او کاکاګان راکاږي نو دې ته تیار یې کو نه تیار نو کم کسبه خپل بچی هر مدرسه کی ابتدا دې زرا نور په پاکستان کې چې کومه مدرسه خوغي مزه به کې بچي باندې حافظي نو سه باندې حافظي عالم وي مزه به کې او آسان جنت ته آسان کټلا نو کوم کسبه خپل بچي حفظ تکي نه او یې که سپې لګي هیڅ دې نه لګي سپې لګي مدرسې والے زما خو خپل آزاد ویم په خدای قسم نه پیسې اخیستل شته نه وظیفې شته نه چاندې شته الله ورکړي څوک ورکړي ته خو وګوره فوج کې چې ته بچې داخل کې او فوجي شي جامعو نه څوک ورکړي بیماریو نه څوک برابروي هر څه زما فوج ولادي او کناري ته چې د الله شي الله د ټول شیزونو ذمہوار دی نو کم کسان به خپل بچې مدرسې ته بوځي لاس چت زما کنا صرف لاس چتول نه ګوري چې څنګه مدرسې شروع شي خپل بچې به لاس نه ونیسي او خپل استاد ته به کېني او په کوم وخت چې دې بچي وي چې بسم الله الرحمن الرحیم ذات قیمت خیر او ستا بچي وي چې بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العزت د دې مور او پلار د دې بچي ټول ګناهونه په یو بسم الله سره مینت ته تقوم ځانو پیژنې خپل فایده او خپل نقصان پیژنې ته تیار یو او چا چې څلور میاشتې نه ګوري دا زمونږ دپاره دي د باباګانو دپاره نو چا چې څلور میاشتې تر اوسه پورې نه لګېدلي هغه لاس چت کې به څلور میاشتې لګو په دې کال کې دنده نه خیر دې په 21 کې هلکه ستاسو لګېدلي چې لاس نه اوچتوئ لاس چت کړه به څلور میاشتې لګو به که انشاءالله الله دې موږ عمل کول توفیق سبحان الله